د محرم میاشت روانه ده او د محرم په میاشت کې د روزو نیولو ډیر زیات فضایل لاغلي دي. یو حدیث کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، د مسلم شریف حدیث دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کله شو چې د فرض منځونو نه پس د ټولو نه بهترین منځ کوم یو دی، او دویم تاسو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا وسو چې د رمضان د روزو نه پس د ټولو نه بهترین روزي کوم دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې د فرض منځ نه پس د ټولو نه بهترین منځ هغه د شپې منځ دی، او د رمضان د روزو نه پس د ټولو نه افضل روزي هغه د محرم د میاشت روزي نیولې. نو معلومه ده چې د محرم په میاشت کې روزو نیولو ډېر زیات فضایل لاغلي دي. یو بل حدیث د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت نقل شوی دی. هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې څوک د عرفه په ورځ باندې روزه ونیسي نو الله رب العزت دغه مسلمان دغه روزه د 2 کالو د ګناهونو کفاره ګرځي، او څوک چې د محرم د میاشت یو روزه ونیسي نو الله رب العزت دغه مسلمان یو روزه په 10 روزو په ثواب سره بدلی، لکه د یو روزه ونیوه نو الله رب العزت دغه مسلمان تبا د 10 روزو هغه ثواب ورکي. نو معلومه ده چې د دې ذات فضایل لري، نو کوشش وکړو چې د محرم پر میاشت کې د روزو د نیولو اهتمام وکړو.